خلک د کربلا خبره کوي، خلک د بابړې خبره کوي. نو مونږ خو کربلا او بابړه په کتابونو کې لیدلې وه، خو مونږ نن د بونیر، نن د خپل کلي، خپل زنانه، خپل واړه، خپل ملګري، خپل رشته دار مونږ راوچت کړو، مونږ ته پته ولګېده. نو مونږ ته هغه اوس افسانه ښکاري او دا راته حقیقت ښکاري. دې غر کې ولاړو دا پورې کور چې تاسو به د کیمره کې مخامخ په کم ښکاري، په دغې کې کسان ولاړو لکه تقریبا 10-12 تنه وو، دا کور پې بس غلی کېناست. دې حال ته دې لږ فکر دی اسمانه زوروره، دنیا دې را لړنګه کړه بارانه زوروره. بېشونه کې ولاړ یم، الفاظ نشته چې وستایم، نه الفاظ سات راکوي. هغه کسان چا چې خپله بړه غوندې دنیاګۍ د خوشحالۍ دنیاګۍ تېروله، ژوند یې تېراو، ایله ژوند جوړ شوی و. او په بونیر کې څه وي، خو یا ګټې وي او یا د بار ملک مزدوري. د دغه ځای کسان چې څومره د کورونه جوړ کړي وو، یا دا لږ د خوشحالۍ ژوند یې تېراو، او دا ډېر ښکلی او ښایسته کلی و. د دې کور مالکانان یا خو په سعودي کې دي، یا په ملیشیا کې دي، یا د دنیا په نورو ملکونو کې د دغه خپلو بچو دپاره مزدورۍ کوي. ناڅاپه یو اسماني تندر راغی او دا شاته چې تاسو زما وینئ، دا کاڼي، دا خوړونه، دا څه وخت بنګلې وې، دا کورونه وو. او دا چې په کوم کور کې ولاړ یم، دا کور هم داسې کور نه و، تر هغه شاته ځای پورې رسېدلی و. څو کسان را سره ولاړ دي، د دې تاثرات اخلو، ولې چې ماله خو زما الفاظ ملګرتیا نه راکوي. بچی خپل نوم راته وایه، ستا نوم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اختر علي دی. او ستاسو کور کوم ځای باندې و؟ زموږ کور چې دا کوم ځای چې تاسو ته ښکاري، زه چې په کوم ځای ولاړ یم، دا 3 کور وو زموږ ټوټل. ښه جي. او په دې کې اوس لکه کمرې پاتې شوي، نور کورونه نشته. ښه جي. او دغه واقعه په وخت کې تاسو کوم ځای کې وایي؟ واقعیا په وخت کې مونږ به بره تښتېدلي وو دې غر سیټ ته. ښه جي. ستا د کور پکې خپله څو کسان تللي دي؟ زما د کوره پکې تقریبا 10 تللي، یو پکې ژوندی دی او 9 چې کوم دي نو هغه وفات شوي، شهیدان شوي. د مړو څه پوزیشن ته میلاو شوي دي؟ ټول میلاو شوي دي، خیره شکر دا الحمدلله. تا نه شاته کنډرې چې خوړ چې ښکارېږي، دې ځای کې څه وو؟ دا ټول کورونه وو، یو کور اوس نشته. دې ځای کې مخامخ ستا د سترګو مخکې داسې شوي دي چې یاره کسانو کور کې موجود وو، په هغې خوړ راغی او تاسو کتل او یاره بس موږ په دې غر کې ولاړو، دا پورې کور چې تاسو به د کیمره کې مخامخ په کم ښکاري، په دغې کې کسان ولاړو لکه تقریبا 10-12 تنه وو، دا کور پې بس غلی کېناست. او هغه کسان پاتې شو پکې؟ هغه کسان پاتې دي. کوم کور پکې داسې دی چې دغه کور تر دا دمه پورې مړي نه دي میلاو شوي؟ نو اوس اخري سر کې چې کوم دغه دي کورونه دي، هغو لاشونه ډېر نه دي میلاو شوي، او زموږ د کته کورونه چې کوم دي، د لاشونه تقریبا ټول میلاو شوي. داسې کورونه شته چې هغه کې صرف زنانه پاتې شوي دي، نارینه یې پاتې شوي نه دي؟ زنانه یې پاتې شوي دي او نارینه چې دي ټول پیدا شوي دي، او ماشومان ډېر نشته. زنانه ژوندی پاتې شوي دي او نارینه یې ډوشتې نه، او دغه شان پکې هم شوي دي. داسې کورونه شته دلته کې؟ ډېر شی پکې دي دغه شان. ښه جي. په 100 کې یو نارینه پاتې شوی دی، او په 100 کې 2 پاتې شوي، په 100 کې 3، نور څوک نشته. ستاسو خاندان کې څو کسان باقي پاتې دي؟ زموږ خاندان کې خو داسې ډېر دي، لکه دا کوم هغه چېرته دي اوس؟ هغه هلته کې ډېر کې وو، دوا کې وو. نه پاتې کېږي چېرته بل کور ته تللي یې، که دا خو د رهایش نه دی؟ نو اوس موږ په دې غم کې شریک یو، او دې نه بعد بیا فیصله کوو. په دیره کې؟ دیره کې یو. په دې کې صرف 3 زنانه دي. دا ټوټل څو کورونه به یې وړي دې ځای کې؟ دا ستاسو دې ځای کې خو لږ شمار نه کېږي، ډېر شی وړي دي، ډېر شی. د دغه یو ورور خبرې تاسو واورېدلې، څوک کم زړه دی داسې چې انسان اخر انسان دی، دې ته غرونه نه ټینګېږي؟ بل ملګری را سره ولاړ دی، د دې حالات تاسو پیش کوو چې یاره په دې دغه واقعه څنګه راله او د خپلو نظرونو مخکې څه ولیدل. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. ستاسو نوم او تاسو د کوم ځای یې؟ دوا خان صاحب، هلکې پیژنم تاسو ګورم، زمونږ اواز هم تت شانتې دی، دغه سیلابي او دغه تندر دغه اوبو موږ دغه کړي وو. داسې وه 15 اګست 10 بجې دي، 10 منټه 15 منټه کم شور دی، غوغا ده، موږ د دې کلي نه مخې ته پاتې کېږو. ښه جي. نو چې څنګه د وړو شور او غوغا ده، په دې چې زه بار شوم چې زه د خپل ور نه مخې ته ګورم، زموږ نه ډېره لرې یو وړه خوړګۍ وه، زموږ د کور ورته دومره اوبه را رسېدلې وې، یو توره تیاره وه، موږ څه نه لیدو. په دغې دوران کې نه یو پوهېدلي چې ما خپل کور والا څنګه وخت کې دي، دا کور والا واړه او زنانه څنګه وتې دي. بیا زه به تاسو ته څه منظر پیش کړم. بیا د هغې نه پس هلکې 15-20 منټه پس چې زمونږ کله نظر ولګېدو، مونږ ته پته ولګېده، نو چې مونږ وکتل یو تورې اوبه، دوا خان صاحب بیا مونږ صرف
انسانان راوچتول په هغه ټایم کې په هماره بنیر باندې سمه خړلومبنۍ ویډیو وه چې ما ورکړه هغه راورسېد مونږ ته د ګیلو ټایم نه چې مونږ چې په کوم ځای کې ولاړ یو که نه د دې کور دا د ډاکټر نواز یوسفزۍ د کور و په دې ځګي باندې خانه فیملی وي د دوی نښه لس کسه چې دی هغې وړي دي په دې کور کې دا ما ته چې په کوم چت باندې ولاړ یو د دې کوره د دې ځګي نه وړي کوم ماشوم چې تاسو انټرویو کو د پلار د ترونه د کاکیګانې د تره زامن د دنیا دا یې غونډ وړي ورپسې چې تاسو ته کومې دا ګټې ښکاري په دې ګټو کې په سینکړو خلکو خاندانونو هغه نشته د تاسو ته ګټې خوړو نه ښکاري دوا خان صاحب هغه منظر چې مونږ لیدلی دی هغه منظر چې زمونږ له مخ یو چې په هغې ټایم کې هغه د بیانولو نه دی هغه احساس مونږ تاسو ته نشو بیانولی ما په هغې ټایم کې ما زمونږ په پټي کې او خواوشه ما څه اته مړي راوچت کړل په دې کې ماشومانو ما خپل کور ته دنده کړو ما د خټو خاورو نه پاک کړه په هغې کې زنانه وې پیغلې زه تاسو ته نشم بیانولی زه هغه تاسو ته نشم بیانولی دغه شانتې دا څومره چې دا تاسو اینې بله دا خبره ده چې ګیلې معنی ختمې شوي دي د کې پي کې نه چې څومره خلکو دنیا پر مختلف شکل کې خلک راغلي امدادي کړي اوس خالي دغه یو اپیل دغه یو سوال دغه یو التجا دغه مینت چې ډېر خلک زمونږ د ګاونډیانو اوس هم 15 کسه چې دی ملبې تلې پته نشته چې کوم ځای دي زمونږ سره صرف دومره وکړي درونه هماغه دی 15 شل تنه دا خلک دفن شوی دی موږ 15 جنازې وکړي چې موږ په خپلو سترګو څه لیدلي دي دا خلک لګیا زمونږ صرف د موجوده اوس دغه یو سوال دی چې زمونږ سره غټ غم هغه دی چې کم خلک نشته کم خلک دنیا کورونو خلک نشته درونه غټ غم هغه دی چې هغه خلک زمونږ سره راوښکلی شي نور د ټولو کې پي کې نه خلک راغلی په مختلف شکل کې راغلی د خپل وس مطابق خلک لګیا دي چې زمونږ غمې زمونږ سره سپک کړی زمونږ ستړي زمونږ سره دغه کړې ده ډېره مهرباني دوا خان صاحب ډېر زیاته مننه او ملګرو درې مرض نن او زه ولاړم او دا شاته خلک تاسو وینئ وایي چې دغه ځای کې یو لاش چې دی هغه اوس هم هغې ته په نظر باندې راغی او لږ ساعت کې هغه راوباسي زو دغه ګورو درې مرض ده مړي د هغسې ښکته دي د خاورو لاندې دي عرض دی ټول وفاق او صوبایي دواړو حکومتونو ته سیاست نه بالاتر په دې خزانه کې چې څه دي دا زموږ د خلکو دپاره دي پکار د صوبایي حکومت 3 ارب روپۍ فوراً ریلیز کړلي چې وفاق هم دې دپاره د سپیشل پیکیج اعلان وکړي چې دغه خلک د خاورو لاندې نه راوځي امتحان زما او ستا دی دوا خان جانان وطن نیوز